رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق. سورہ صفات شروع کو. صفات بالکل دا اول کلمه ده، دا د صفونو نه دی او د صف نه ماخوذ دی. ویم به اوسه دا راواګسته شو دی صورت ته به توری نوم کې خوره سورہ صفات او مکی دی د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نازل شوی. موضوعات په لحاظ سره مغه موضوع ادا کوي کم چې دا مکی سورتونه لکه توحید د الله تعالی، صداقت القرآن والرسول، صداقت الرسول او دارنګ اثبات د قیامت. الله رب العزت په مختلفو طوائفو د فرشتو باندې قسم خوري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې به اندازې مهربان زیات مهربان دی. والصافات صفا. قسم می دی پاغه جماعتونو طوائفو د فرشتو باندې چې سپونه تړي سپونه. د الله په بندګۍ او عبادت کې سپونه تړي سپونه پاغه فرشتو باندې قسمی. او حدیث کې مرازی چې تاسو سپونه خپل نه سازوي لکه څنګه چې فرشتي خپل سپونه سازي د الله په حضور کې. نو صحابه ویلې فرشتي څنګه سپونه سازي؟ ویل یو بل ته نږدې ودرېږي او یو بل سره برابر ودرېږي او ترتیب کوي په سپونو کې د الله رب العزت په دربار کې. دا سه تاسو کوي. فزاجرات زجرا. پس تاګنا قسم می دی پاګه جماعتونو د فرشتو باندې چې شړون کې دی وریځ لرا شړل. کم زه ته چې دا وریځ الله بوتل غواړي نو دې باندې جماعتونو د فرشتو مقرر دي. نو الله وی پاګه دا جماعتونو د فرشتو مې قسمی. فتالیات ذکرا. پس تاګنا جو قسم می دی پاګه جماعتونو د فرشتو باندې چې لستون کې دی واحد الله لرا. ذکر د الله ذکر لولي یعنی د الله کتابونه آسمانی کتابونه لولي. او دا قسم الله په سخري دا درې مقسم به شو او قسم پرې خوري. ان الهکم لواحد. یقینا معبود تاسو یو دی. رب السماوات والارض. رب د اسمانو د ځمکو دی او ما بینهما څه چې دواړو منځ کې دي. ورب المشارق. او رب د مشرقونو دی. مشارق او مغارب قرآن کې راغلي دي. مشرق او مغرب مفرد دی. مشرقین او مغربین تسنیه هم راغلی ده او مشارق او مغارب هم راغلی دی. چې دا ټول مشرق یو جهت ګڼي نو مشرق شو، او که د اوړي ځان له او د ژمي ځان له نو مشرقین شو، او که د هرې ورځې ځان له د راختو ځای شي نو مشارق شو. او هکذا په مغرب کې مغاربو کې هم دی. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. یقینا ښایسته کړی دی موږ اسمان د اسمان نږدو لره. اسماني دنیا دا کوم اسمان چې موږ ته ټول را نږدې دی. دنیا ته دنیا ځکه وایي دا د آخرت نه را نږدې را مخکې را کنه او د خلکو وړونو ته هم نږدې ده. انا زینا السماء الدنیا. یقینا ښایسته کړی موږ اسماني دنیا لره بزینت الکواکب په ډول د ستورو باندې. وحفظا. او محفوظ کړی موږ اسمان لره حفظا د پاره د ساتلو من کل شیطان مارد. د هر شیطان سرکشنا. څنګه دا اسمان موږ د ستورو په ذریعه باندې د شیطانانو نه محفوظ کړی. دا اوس بله خبره ده چې هغه کوم چې په کافرانو پسې په شیطانانو پسې اولی فرشتې دا ستوري نه دي، ځان له ګرنیټونه دي. د هغې وجه ده چې ثوابتو چې کومه په اسمان کې ټچ دي نو هغه روان دي خو د هغې په روانګۍ ته نه پوهېږي. او دا خو ګرنیټ دی چې داسې ورپرېږدي ورته ګورې چې شغله روانوي تیزه روانوي. چېرته موسم کې چې اسمان ښه شي نه بر داسې ګورئ کله کله کېږي داسې
نو دا دی وجنه تحقیق دا دی چې دا ستوري ورپسې نه ولي بلکې ځان له ګرنیټونه دي ځان له ستوري دي چې خالص دې لپاره مقرر دي چې شیطانان وپاږي ولي لا يسمعون الى الملأ الاعلى وغنشي خودله دا پیریان او دا شیطانان هغه جرګي پورته نه ایتا ويقذفون من كل جانب وشتکیږي د هر طرف نه دحورا د پاره د شړلو دحورا د پاره د لری کولو د شړلو ولهم عذاب واسب او دوی لپاره یو عذاب همیشه ده الا من خطف الخطبه مگر هغه پیره او هغه شیطان چې او تخته یو خبره دسی فرشته ویني ني او دې پټ ناس یو خبرو کی بلتا او دې وورو راو دانګي فاتبعوا شهاب ثاقب وسور پشي سي پر پسې یو شغلا پړکې دون کې نو کله خدای ولګي مردار شي او کله دې سه بدحواس غوندي شي او راشي خپل کاهن ته په وخت کې قط قطو کی چې ما نن د خبره اورېدلې ده نو سار لا خلکو ته وایي اخا کاهن رښتیا شي کار نو بل اور چې هغه دروغ وي سل دروغ پیغمبر خور سره یو ځای کی خلک منی وي ولې بل ور خبره نه وکړي رښتیا شوی فاستفتهم قد دینا تپوس کر دینا او هم شد خلقا شاید خلق دا کفار ډیر سخت د پیدائش پر حاصرا امن خلقنا کنا هغه چې موږ پیدا کړی دي اسمانونو او زمکه ان خلقناهم من طين لازب دا انسانان خو پیدا کړی دي دا خټینا لازبین چې هغه د سي خمبيره شوی دا او دا بعضی حصي بعض سره کلکی شوی دي بل عجبت ويسخرون ته تعجب کې د الله پیغمبر او دی ټوکې کوي دا کافران وإذا ذکروا کله چې دوی لپن ورکړی شي لا يذكرون دوی پن نه قبلي وإذا رأوا آیة کله چې ویني یو نښه د قدرت د الله یستسخرون ټوکې کوي پاږي پسې وقالوا واي ان هذا الا سحر مبين نه دا معجزه مگر دا جادو پړاګه دی وای اذا متنا وكنا ترابا وخي شو مونږ بړو او شو مونږ خاورې وعظامنا وډکی ان لمبعوثون اي مونږ بیا را پورته کې دي شو او اباؤنا الاولون او پلاران زمونږ لومبني بیا را پورته کیږي قلت ورته وای نعم او تاسو استاد پلاران به دواړه الله را ژوند کوي وانتم داخرون ای به تاسو ذلیل او خوار تاسو استاد پلاران با ذلیل او خواري او الله به مرا پورته کی فانما یزجرتم واحده نه دا قیامت مگر یو درز دی بس یو درز زجر واحد یو درز دی فاذا هم ينظرون ناصبر خلق خبرون براوتی او ګوري بخپل حالات وتا وقالوا وای برا خلق یا ویلنا هذا يوم الدين قبر نه براوته یو چګي بوي چې هلاکت دې موږ له د اخرت د قیامت دا چې موږ نه منله هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون دا ورځ د فیصلې هغه ده چې وای تاسو پاږي پسې تکذبون د دروغو نسبتم کولو احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا راجم بکریشیا کسان چې ظالمان دي وازواجهم وبيبيان دوی یادا سے احشروا راجم کئ پرشتو کسان چې ظالمان دي الذين ظلموا فاعل کا احشروا انتم ايها الملائکه راجم کئ تاسو کسان چې ظالمان دي وازواجهم وبيبيان دوی کسړې مشرک او ظالم دی او خزه مشرک او ظالم ده نو الله به په قیامت کې دواړه وځي کی او دا ازواجهم معنا اشباههم هم دی یعنی معنا دادا راجم کئی غلو لرا وازواجهم او د دوی په شان چې تور سوغل دي دغه راجم کئی ظالمانو لا ظالمانو یعنی شرابیانو لرا وازواجهم سود خوارو یعنی هر نوع کافر د دغه یو نوع کافران چې دي دا په خپل کور کې اشباح او ازواج دي وما كانوا يعبدون وغا چې دي هغه بوتان مرسره والی چې دوی عبادت کو سوا د الله نه من دون الله فهدوهم او خایدی کفار او مشرکان ته الى صراط الجحیم لار د جهنم وکي ورته وای کی وقفوهم دروي دا خبيسان انهم مسئولون د دوی نه به تاسو کې دي شي بعضینو کې وای
چې تپوس ته مه کوئ د کافر نه به تپوس نه کېږي او دلته وایي کېږي به نو ما تاسو پوهه کړي وایي چې قیامت مواقف دي 50 پاټکه دي 50 په بعضو پاټکونو به ودرئ او تپوس پتې کوي بعض باندې وړي وایي مې کوئ ما لکم لا تناصرون سری تاسو له چې د یو بل امداد نه کوئ په دنیا کې هم په کفر کې او په بېدینۍ کې او د اسلام په خلاف کې د یو بل مرسته کوله او مالونه او دولتونه هم لګول او ټوپکې هم چلولي اوس ولې د یو بل مرسته نه کوئ بل هم اليوم مستسلمون بلکې دا کافرانو مشرکان په دې ورځ باندې دوی وایي ګردن نهاد دا به پټه شوي دی به الله چې ته څه بس اوس منم واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون مخ به کي بعضې په بعضو باندې یو بل نه به تپوسونه کوي قالو وی با انکم کنتم تأتوننا دا مشران بری کشران بری مشران توایی یقینا تاسو اے مشران وی راتل بای منگتان الیمینی پا دیر زور سرا یار طرح پر نکونا ممرات اب امرات ابد اخکار کولا او تاسو منگتا ویلی چه گوری دا سی خبری دی او دا نجنتون شونو دوزخو نشتا قالو مشران بورتوائی بل لم تکونو مومنین ورکشای اس فانگبانی الزام لگوئی نوی تاسو په خپل مؤمنان او که تاسو مؤمنان زمونږ منل ولې وما كان لنا عليكم من سلطان مشران بورته وي نو زمونږ لپاره په تاسو ایک شرانو غلبا بل کنتم قوما طاغین بلکې ایک شرانو وي تاسو یو قوم طاغین سرکشا فحق علينا قول ربنا فثابت شوی دا وینا د عذاب د رب په منګ باندې انا لذائقون خامخا منګ سکون کیو فاغویناکم انا کنا غاوین منگا گمراه کړیو تاسو را د دې وجنا انا کنا غاوین چې یقینا نو منګ په خپل گمراه زه په ډاګ باندې گمراه وم بیلاری وم او تا زما مرګرتیا کوله نو ستاسو خیالو چې د گمراه د مرګرتیا نه تا د بجولې کې سیوا د گمراهتوب نه بس شي پریوزي دلته موږ سترګې پټې کړې دي موږ چې دین کوم لوی دشمن دی چې شریعت اسلامی لوی دشمن دی زموږ ډړ سر دی د دنیا په خاطر باندې نور پای کې څه اخلاق نه څه دینداری پکې نه څه رواداری پکې نه څه مینه محبت پکې د مسلمان سره نه خو تش د دنیا په خاطر هغه زموږ ډړ سر ساس شي چې دې هغه د سره لو بداو دی چې کوم دې پیسې ورکوي د سره ډالري دیو دا موږ را د یهودیانو دا مرسته ولیکو او موږ د امریکایانو دا مرسته موږ ډېر پاره ولیکو دا تش د دنیا په خاطر باندې د دنیا په خاطر دا کارونه موږ شروع کړو او دې وجه نه موږ ذلیل او غلامان یو نن نو خبره به تاسو سره کوله چې دا انا كنا غاوین اغویناکم دا مشران ورته وایي موږ بې لارې کړي یی ځکه چې انا كنا غاوین موږ په خپله بې لاري فإنهم پخوا ورې خلکو ویلي وایي دا جوارګر چې ورې جوارۍ کې دغه شي که نه وایي موږ جوارګري خدای د خلکو ښځې هم جوارګري نو چې په خپله باغي دی او ګمراه دی او ته د هغه لمنې له ورځې او د هغه د لمنې لاندې کېږي ګمراه کوي به دې نه ابا ډېر بې غیرته چې تا نه ګمراه کوي فإنهم یومئذ فی العذاب مشترکون پسی با دوی په دې ورځ باندې په عذاب کې شریک مشران او کشران انا کذالک نفعل بالمجرمین الله وی دقه سکار کو مونږه په نافرمانو باندې انهم یقینا دا نافرمان کانو دا نافرمان ټول اذا قیل لهم کله چې ورته ویلې شو چې لا اله الا الله دا کلمه خپله کوي چې کامیاب شي یستکبرون نو ځان به غټ ګاڼه او یقولون ویل به اینا لتارکو الهت آیا منګه پرېښودني کړو خپل خدایان لشاعر مجنون د یو شاعر لیوني د وینا د وجې نه نبي علیه السلام ته به شاعر لیونی وایو د یو شاعر لیوني د وینا د وجې نه موږ خپل خدایان او زموږ د پلارانو خدایان پرېږدو بل داسې نه دا نه شاعر دی نه لیونی دی جا بالحق راتلی کړي په حق باندې وصدق المرسلین او تصدیق د مخکنو پیغمبرانو کړی دی انکم لذائق العذاب یقینا تاسو جهنميانو خامخا سکون کې د عذاب درناک یی
وما تجزون الا ما کنتم تعملون بدله نه درکړی کی تاسو مگر هغه چې تاسو عمل کولو الا عباد الله المخلصین مگر بندگان دا الله خالص کړی شوي دا بر جهنم نه بچي اولئک لهم رزق معلوم دې مخلصینو د پاره به رزق هغه خوراکي معلومي وي فواکه چې هغه میوې دي وهم مکرمون او دی به عزت من کولی شي دی به عزت من کولی شي په کوم ځای کې په جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې علی سرر متقابلین ای به دوی په تختونو یو بل ته مخامخ ناستي او په تختونو به ناستي یطاف علیهم بکأس من معین چکرې به وهلی کېږي په دوی باندې په هغه کاسو ډکو د شرابو باندې د جنتي شرابو ډکې ډکې کاسې هغه غلمان او حور دا به پې ګرځئ بیضا چې د هغې رنګ به تک سپین وي د جنتي شرابو رنګ به تک سپیني لذتا للشاربین خوند به ورکوي څکونکو ته د موجوده د دنیا د شرابو رنګ هم بیکاره دی او د څکلو په وخت کې وایي څکونکي ته خوند هم نه ورکوي ما تاسو ورځ ویلي چې دا شرابي کبابي ولې دا شراب او کباب دواړه خلک ولې یادوي وایي پلانې څه شرابي کبابي دی نو دا شراب بغیر د کبابو نه تیریږي نه ښه تراخه کباب د مرچکي وله پخوي او د هغې نه شوقاړه ووایي او بیا پیالۍ کې ورته اچولی ورپسې ګوټ کي دا د دنیا شراب دومره لذت پکې نشته نو ځکه قرآن وایي چې د هغې رنګ به تک سپیني او خوند به ورکوي څکونکو ته او لا فیها غول نه به یې په دې کې سردر دی دا شرابیان چې شراب وڅکي او بیا په نشه کې پراته او کله کله ایک او دوم تې نه په پتلونو په پرتوک کې تلي خو چې راپاسي او ځان جوړ را جوړ کړي نو په سر یې دړي نو بیا وایي ګولۍ راله راوړی د سر د داړ نو بیا د سر د داړ ګولۍ اچوي ولا هم عنها ينزفون او نه به دا جنتیان د جنتي شرابونه نشه کېږي دا خو بیا ځان خبر هم نه که نه لکه د ماشومان چې وړوکې مور ته په روڼي کې کومه لوبه کوي دوی هغه به په پرتګونو په پتلونو کې کړي سار را چې راپاسي وعندهم قاصرات الطرف عین او په نزد د دوی باندې د جنتیانو باندې به هغه زنانه وي قاصرات الطرف چې بندونکي به یې خپلو نظرونو لره عین غټو غټو سترګو والا به جنتي زنانه به داسې حیاناکې به چې دا خپل نظر به سوا د خپل خاوند نه په بل چا نه لګوي قاصرات الطرف معنی دا ده طرف نظر ته وایي قاصرات بندونکي به دوی خپل نظر لره په خپلو خاوندانو باندې او دا دی وجې نه چې نظر ځکه بندوي چې سترګې ډولۍ نه دي عین جمع د عینا ده هغه زنانه چې سترګې غټې غټې کأنهن بیض مکنون ته به وایي ګویا کې دا زنانه جنتي چې دي بیضون دا انډې د شترمرغ دي مکنون په صدف کې ښودلی شوي دي شترمرغ یو مارغه دی او په دې اماراتو کې دا رسول خیمه چې ورته وایي دې ته هم زه تللی یم نو هلته د دې یو ډېر لوی دغه دی دا دلته چې څنګه د غواګانو دا د پاره کم دا پارم ساز کړی داسې یو پارم دی نو لوی لوی شی نه دي چیلې چیلې او ګډې ګډې عمرې او داسې روان یې الوزي نو دا د هغې انډه چې کومه ده نو یا ډېره مزېداره ده د شترمرغ هغه زیړه سره ده او نری نری ټاکي په هغې باندې فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون مخ بکی بعض جنتیان بعض ته یو بل نه به تپوس کوي جنتیان د دنیا دا وحی بالته بیا او دنیا دا خبرې به هم کوي هلکه څنګه چلو قال قائل منهم یو جنتی به پکې ووایي د جنتیانو نه انی کان لی قرین زما یو یار او دوست زما یو ملګری په دنیا کې یقول ما ته به ویلې چې انک لمن المصدقین ای ملګریا ستا د دې خبره باندې یقین دی چې رښتیا رسي جنت دی او دوزخ دی او موږ به مړه شو او خاورې به شو بیا به راژوندي کېږو وایي ما ته بیا دا ګپ ما به حساب دا ګپ لګاو
اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون. دې مرګري براته ویلي اے مرګري کله چې شو مونږ مړه او کله چې شو مونږ خاورې او شو مونږ اډوکي انا لمدينون. آیا مونږ بیا انا لمجزيون مونږ ته بیا زمونږ د اعمالو بدل راکړی کیږي. لمدينون معنا دا راغوري چې آیا مونږ ته به زمونږ د اعمالو بدلی بیا ملاویږي. نو دا زما یو مرګری او ډېره غلطه عقیده وه دلته جنت کې نشته او کورونه دوه دي یو جنت یو دوزخ. دا بدقسمته مرګری به مې جهنم ته تلی. نو ما سره سر نه اوچتوئ چې وی ګورو. قال هل انتم مطلعون. دا جنتی مرګری به دې ټولو مرګرو ته وایي ما سره لږ د په دیوال باندې لاندې جهنم به لاندې او جنت به پورته وي. ما سره لږ سر نه ښکاره کوئ جهنم ته. هغې وایي نه خپل کار به کوي. د زړه به وار نه کوي. نو فطلعا دی به سر ور اوچت کي فرآهو فی سواء الجحیم. اوبه ویني دا خپل مرګری په منځ د جهنم کې. خدای بندګانو دا ګوره قرآن موږ ته کیسې نه کوي دا موږ له سبق را کوي. سبق داسې مرګرو نه ځان وساتئ چې درته ګوره دا خبرې کوي. داسې مرګرو سه په لار مه ځئ. دا خو زموږ ابدي دشمنان دي دغه خلک چې موږ ته دا خبرې کوي. دا دی اوس وګوره که نه اوس دی ورسه خبرې هم کوي دا هم واورئ. دا جنتي هغه څه خبرې کوي. قال تالله ان کدت لتردین. دا جنتی هغه مرګري ته وایي په جهنم کې ولیده چې تالله قسم په خدای دی انه شان دا دی کدت لتردین قریب وه چې تا زه تباه کړی وی. ولولا نعمت ربي کنه وې مې نعمت در په ما باندې لکنت من المحضرین. زبوي تا سره نن د حاضر دونکو نه دی جهنم ته. زب تا سره اوس پروت وې دلته. خدا د الله مهرباني وه چې ستا سمېدونه یاراره او دوستا وه او تا به دا ګډې وډې ویلي خو ما ستا په خبرو باندې غوږ نه ویښې. اپما نحن بمیتین. او جنتیان به وایي ناس پی ګپ به لګئ هلکه دې نه وروسته موږ نه مرو بس ختم شه مرګ. دا به ډېره د خوشحالۍ خبرې څه به وایي یو بل ته اپما نحن بمیتین. آیا موږ به دې نه وروستو نه مرو الا موتتنا الاولی مگر هغه یو مرګ چې په دنیا کې راغلی و. وما نحن بمعذبین او نه یو موږ چې کوم دی موږ ته عذاب راکې کېدونکې نه به موږ ته عذاب میلاویږي. او ان هذا له الفوز العظیم. نو یقینا دا خو لویه کامیابي ده. لمثل هذا فليعمل العاملون. د مثل د دې کامیابۍ دپاره د عملو کې عمل کوونکي. قرآن الله وایي د دې دپاره کار پکار دی د جنت دپاره کار پکار دی د الله د رضا دپاره کار پکار دی. ذلک خیر نزلا ام شجرة الزقوم. الله فرمایي آیا دا جنت او جنت عیش او آرام دا ډېر غوره دی نزلا د میلمستیا په لحاظ سره ام شجرة الزقوم کنهونه د زقوم چې طعام الاسیم دی د ګناهګارو خوراک دی هغه ښه ده. کم شی ښه دی؟ انا جعلناها فتنة للظالمین. یقینا ګرځولې د موږ ونه د زقوم یو اختبار او امتحان او عذاب د ظالمانو دپاره. ولی دغه ظالم به اوس اعتراض کوي چې هلکه اور او پای کې ونه ولاړه ده. انها شجرة تخرج فی اصل الجحیم. الله وایي دا زقوم یو ونه ده تخرج روزی دا په جړ د جهنم کې د جهنم په ویښ کې راټوکېږي. دا طلعها میوې د دې چې دي کانه سکې د دې کانه رؤوس الشیاطین گویا کې ته به وایې چې سرونه د شیطانانو دي. شیطان چا لیدلی نه دی خو د شیطان دا اعمال دونه ناکاره دي چې زما په ذهن کې دا چې شیطان که چېرته وي دا به ډېر بد شکلی. نو قرآن په هغه خیال باندې دا خبره وکړه چې دا د دغې ونې دا سوکې چې کومې دي دا به داسې ته به وایي د شیطانانو سرونه دي. فإنهم یقینا دا جو مجرمان لآکلون منها خوري به د دغې ونې نه. دا زقوم وایي د شام کې دا شته دی. دې پاڼې دي شنې غټې غټې اوږدې اوږدې او نیمه زیړی او نیمه شنی. وایي نیمه زیړی او نیمه شنی.
دا وجه شام کې شته نو دا ډیره ګنده ونه ده او ډیره خرابه ونه ده او دا الله د مجرمانو دپاره په جهنم کې راټوکوي او په جهنم کې به په دوی باندې خوري فمالئون منها البطون بډکوي به جهنمیان د دې نه خپلې خېټې ثم ان لهم علیها لشوب من حمیم بیا به د دې یقینا د جهنمیان دپاره د دې دپاره په دې زقوم خوراک باندې لشوبن ګډول من حمیم د ګرموبونه شوب خلطولو ته وایي ګډولو ته وایي ثم ان مرجعهم لیل الجحیم بیا به واپسې دې بد قسمتو خلکو جهنم ته وي د دې خوراک دپاره زقوم او د اوبو رسکلو دپاره به د جهنم غاړې ته راوستي دا دوی ولې په دې دومره لوی مصیبت سره مخامخ شو دنیا کې څه کول انهم الفوا آباءهم الضالین یقینا دوی موندلي خپل پلران ګمراهانو دا جهنمیان ولې دي جهنم ته راله دوی خپل پلران ګمراه موندلي دوی چې سترګې وغړولې په دې معاشره کې نو پلاران یې په خطا وو فهم علی آثارهم یهرعون نو دوی دا غلطو پلارانو په نقش قدم باندې منډې وهونکي د پلارانو په نقش قدم ځغلولې کېدل شیطان ورته ویل د پلار لار پرېږدې ګورې ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین یقینا د شیطان د دې موجوده خلکو نه دوکه کړي دي زیات د ړومبنو خلکو ولقد ارسلنا فيهم منذرين او لګلو موږ مخکنو خلکو پیغمبرانو فانظر کیف کان عاقبت المکذب منذرین وګورئ څرنګه وخر انجام د يرولو شو الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون یقینا منګه ولقد نادانا نوح یقینا आवाज کو منګ ته نوح علیہ السلام आवाज داو ربی انی مظلوم فانتصر ربی او یا رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا دا نو فلنعم المجيبون فصح جواب ورکونکي ومنګا نوح تا ونجيناه واهله من الكرب العظيم او خلاص کوم نوح عليه السلام لرا واهله او کورنۍ د داغي مصیبت لوینا وجعلنا ذريته غرذول بچي موږ د نوح عليه السلام هم الباقين دی باقی په دنیا کې قیامت پورې وترکنا عليه في الاخرين او پرې خود موږ په نوح عليه السلام باندې پرستنو قومونو کې سلام علی نوح فی العالمین سلام دی په نوح علیہ السلام په مخلوقاتو کې انا کذالک نجزی المحسنین دغه څه بدل ورکو موږ نیکانو ته انه من عبادنا المؤمنین یقینا دا نوح د بندگانو مؤمنانو زمونږ ثم غرقنا الاخرین بیا غرق موږ هغه نور یعنی قوم لرا وان من شیعته لابراهیم او یقینا د ډلې د نوح علیہ السلام نه ابراهیم شیعه ډلې ته وایي اجاربه بقلب سلیم کله چې ابراهیم راغی خپل رب ته په روغ زړه باندې ډک د توحید نو د شرک شایبه پکې نه وه اس قال لبیا وخت ویل خپل پلار ته وقومي خپل قوم ته ماذا تعبدون د څه عبادت کوئ خپېده دیم پویو غیم پویو او دوی چې دوی د خلو خو د زه پې بیا ضربکاري وکړو ایفکن آلهة دون الله تریدون آیا د دروغو خدایان سوا د الله نه تاسو اراده کوئ اصل کې څه دی اتریدون آلهة دون الله افکا آیا اراده کوئ تاسو خدایان سوا د الله نه افکا للافک د وجه د دروغو سازولو نه فما ظنکم برب العالمین څه دی ګمان ستاسو په الله رب العالمین باندې په نظرة فی النجوم پلار ورته ویلي کیسې پرېږده خو سبا زمونږ اختر دی موږ څه په سیل باندې لاړ شه چې زمونږ د مذهب دا خوالی ویني هلکه ته هلکې لا دی ورسره روان شو اوس چې داسې لاړه شپه ده د شپې په سیل وتل که نه نو چې اوس روان دي نو د دې ستورو ته وکتل او هغه د علم نجوم والا اومو د هغې قوم د ستورو ته یې وکتل او بیا یې پلار ته ویل زه بیمارېږم او زه در سره شم ته زه دلته دمه کوم ځکه
فنظر نظرتن فی النجوم او قتل پستورو کې فقال ویلی انی سقیم ز بیمار ما دا دروغ نه ویلی مطلب دا چې غټه بیماری زماره بوتان د نن مې د دې مخلاصوم فتولوا عنه مدبرین واوړي دا قوم او پلاری د نه شاکونکي ورزیک پرې دی لکه دا د نوی کارونه کوي فراغی لا الہاتهم چې هغوی څنګه لاړ که نه دی خروغ جوړو را روان شه درمسال ته راغی فراغی لا الہاتهم غلی غوندې راغی خدایانو دوی ته فقاله او دوی چل کړی و چې دا د اختر دا ډوډۍ پخ کړې وي دا پولاونه او دا یې راوړي او دوی ته مخې ته وي چې موږ ځو او چکر و چې رازونه وږي شوي به او دوی پکې برکت اچولی او هغه ابراهیم علیه السلام ورته بورې کپره یې وله واري په تالو مالو کې وله واچولې نو وایي ابراهیم علیه السلام چې راننوته نو دې بوتانو ته وایي الا تاکلون تاسو نه خورئ داسې مجمې ته ډکې ایښي دي روژه خو هم نه ده ما لکم لا تنطقون څه شوي در باندې خبرې نه کوئ فراغ علیهم ضرب بالیمین پس را متوجه شو په دوی باندې وهل په خلاص باندې یعنی په ډېر زور سره بس یو درزې ته ویسته او هغه بل ځای کې راځي ته به راواږېسته هغه غټ بوت ته په اوږه کېښوده فاقبلوا الیه یزفون را متوجه شو دا قوم او پلارې ابراهیم ته را منډې وهي قال ما تعبدون چې راله اوس بوتان لټ کوپړی پراته دي من فعل هذا دا چا دا کار کړی دا خو لوی ظالم دی دلته وایي قال نو ابراهیم علیه السلام ته دا تا کړي نه نه دا ما نه کړی دا دې غټ کړي دا غټ نه دنه تپوس کوي خبرې کوي قال تعبدون ما تنحتون حضرت ورته وایي تاسو عبادت کوئ دا چې په خپل لاس یې کنئ او تراشئ په خپل لاس بوت راشئ ته د هغې عبادت کې والله خلقکم وما تعملون الله پیدا کړي تاسو له او تاسو چې څه عمل کوئ هغه هم الله پیدا کړی دی قالوا ابنوا له بنیانا دوی په خپل منځ کې صلاح وکړه ویل دله یو آبادي سازه کوي یو بټۍ سازه کوي بټۍ بنیانا یو آبادۍ یعنې بټۍ زما یو خورای دی دغه ته تللی دی عراق ته او اوس سکول استاد هم اوس ډېر شوی دی نو هغه ما ته ویل دا بټۍ ما لیدلې اوس هم هغوی د یادګار په شکل ساتلې ده په عراق کې شته او فالقوه فی الجحیم واچوئ دل را په هغه اور کې فارادو به کیدا اراده وکړه د قوم په ابراهیم باندې د چل فجعلناهم الاسفلین وګرځول موږ دوی د لاندو نه یعنې پیل هم کړه دوی اور ته واچو خو اور ته الله ویل چې ګورې د ابراهیم یو ویښته زار نه کې وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین د دې نه وروستو ابراهیم علیه السلام وایي انی ذاهب الی ربی یقینا زه تلونکی یم خپل رب ته یعنې هغه ځای ته ځم چې رب یې راته ښایي سیهدین زر دا چې الله به ما ته لار ښایي رب هب لی من الصالحین ای الله پلار پاتې کېږي رور پاتې کېږي قوم و قبیله پاتې کېږي ملګري راله نیکان راکا هب لی ربي هب لی من الصالحین رب وبخې ما ته د نیکانو بچونه فبشرناه بغلام حلیم زیری ورکړه موږ ته په هغه هلک بردبار باندې فلما بلغه دا اسماعیل علیه السلام دی فلما بلغ معه السعی کله چې ورسېدا هلک په معیت د پلار کې منډه تړلو ته د 14 کالو دی ښه پلار څه منډه تړله کولی شي ابراهیم علیه السلام خوب ولیده خوب کې نی د خپل بچی اسماعیل لالی بیا را پاسېد بیا سملاس بیا خوب ولیده بیا را پاسېد بیا سملاس بیا خوب ولیده او د پیغمبرانو خوب وحی وي نو سراغې زوی ته وایي یا بنی انی ارا فی المنام ای زما بچوړیا زه اینما تا لرا په خوب کې څنګه انی اذبحک ذلالهم تعالی فانظر ماذا ترى وګوره ته مال څه رایې راکوي دې مطلب دا نه دی که اسماعیل ورته وایي چې مه مې حلاله او نه به حلالوي خو مطلب دا چې په رضا او رغبت شي دا به ډېره لویه ده دا به زما د زوی کارنامه شي کا زوی هم داسې زوی نه و قال یا ابت افعل اے بابا جی کوا
ما تؤمر هغه چې تا ته حکم کېږي د الله نه ستجدني ان شاء الله من الصابرین زر د چې وبمومي ما لره که الله غواړي د ثابت قدمونه فلما اسلما کله چې دواړه گردن نهاد شو حکم د الله ته وتله للجبین او وای چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل لرا په تندي باندې داسې پاړه کې واچو د علالې دپاره دا چې کله د کور د ځینو مور ته ولو ویلي چې دا هلک برابر کا او زه د الله تعالی راز رزمه چې دی د الله ملاقات نه بولم نو مورې برابر کو دی ځان سره روان کو نو شیطان دې مور ته راغی مفسرینو لیکلي دي شیطان دې مور ته راغی چې دا چېرته بوځي بیبي وی چې دا د الله تعالی راز له بوځي نو وی چې دا خو حلالۍ نو ویل ولې حلالۍ ویل خدای ورته ویلي نو مور ورته ویل چې خدای ورته ویل نو نه به حلالۍ نو د هغې نه مایوسه شو نو بیا راغی اسماعیل علیه السلام ته اوس پټ پټ لګیا دی چې دا پلار دې چېرته بوځي چې دا د الله د راز نه مې بوځي ویل دا خو د حلالۍ ولې مې حلالۍ وی چا ورته ویلي خدای ورته ویلي چې خدای ورته ویلي ما به نه حلالۍ نو دغه جمرې عقبې ته ورسېد نو خود ابراهیم علیه السلام ته را مخامخ شو چې اوس ته زوی حلالې وا کاڼي راواږي سب ګزارونه یې پرې وکړو اوس تاسو کاڼي راغلې هلته یې ولئ که نه دا مسله وه هلته چې لاړه نو علي ورته وایي چې زویه داسې چل دی دا کوم چې قرآن ذکر کړ نو هغه ورته دوټو خبره وکړه چې بابا جي چې څه درته اډر دی هغه نافظ کا انشاءالله زه به تعاون کوم که الله وغواړي زه به ثابت قدم شم په دې باندې ډېر لویه خبره ده ګورئ خو یو وصیت درته کوم بابا جي چې داسې به وکړې چې زما دا کمیس په زما مور لویسي کېدی شي چې په هغې باندې دا غم دې سره لږ کم شي نو بس ابراهیم علیه السلام چاړه را واخیسته او دغه اکلو ته بچی دی یو اسحاق علیه السلام له اندې شوی او دا یو بچی دی او د ډېر لوی د بوډاتوب په وخت کې ولا الله ورکړی دی تمامه دنیا به افتخار په ابراهیم نه کوي او ابراهیم الله تعالی خلیل الله ولی نیولی دی خو دغه وجه وکنه چې هغه ته د الله په مینه کې هېڅوک رکاوټ نه و دغه یا اکلو ته بچی ورته هم رکاوټ نه و هغه یې ملاله و چې ورته ویل لالې کړه نو د چاړه راخله چاړه سلاله نه کوي ونادیناه ان یا ابراهیم आवाज وکمنګا دتا اے ابراهیم جبریل را روان دی یو مس ګډې ځان سه په ترخ کې نیولې دی او وایي قد صدقت الرؤیا یقینا تا رښتینې کړه خپل خوب لره تا خوب سر ته ورسو انا کذلک نجزي المحسنین دقسې بدله ورکوو موږ نیکانو ته ان هذا لهو البلاء المبین یقینا دا ګورې یو ازمایش ښکاره و وفدیناه بذبح عظیم او پیډیا وکړه موږ اسماعیل نه الله وایي په یو الالا غټه باندې یو لوی ګډ مزیدار دغه ګډ دا اګي حلال کو او دا خلک د هغې ته پوښتنه کوي چېرې د هغې دا غوښه چا وخوړه مالته چې قرباني وکړي نو دا غوښه یې څه وخوري خو ته یې وخورې او غریبانانو باندې وخورې په خپل باندې وخورې که نه داسې به ابراهیم علیه السلام هم کړي که نه په دې پوهېږئ نو یاره جي چې دا غوښه به چا خوړلي او که نه یاره ټولې مسلې زده کړې دا یو ورته پاتې ده داتې پاتې و دې تپوس کوي حالانکه د هغه ګډ ښکري دا په بیت الله شریف باندې نصب وي فتنه ابن زبیر کې چې عبدالملک زوی د مروان ظالم بادشاه ظالم حجاج ولېږه هغه 15 کاله خلافت کړی په مکه معظمه باندې او هغه دننه په بیت الله شریف په وران کو هغه پکې دننه شهید کو نو هغه چې په منجنیکونو باندې هغه دیوالونه د کعبه مات شو نو هغه نه اقاخ کری ورکی شوی دي دغه وخت پورې د فتنه ابن زبیر پورې د عقیده دا په بیت الله شریف باندې بار نسب وي
نو ښکرې خلک داسې کوي که نه چې سارې وخوري نو ښکرې بیا خلک دغه کوي داسې نو ځکه وایي وترکنا علیه فی الاخرین پرېښود موږ په ده باندې په وروستنو خلکو کې سلام علی ابراهیم دا خبره چې سلامتی علی په ابراهیم باندې کذالک نجزی المحسنین دقسې بدله ورکوو موږ نیکانو ته وانه من عبادنا المؤمنین او د بندګانو نه مؤمنانو یقین کوو زموږ نه وبشرناه باسحاق نبیا من الصالحین او زیره ورکه موږ د ابراهیم ته په اسحاق باندې پیغمبر من الصالحین باندې نیکانو نه بچی دی بد کېږي اسحاق به نومي او پیغمبر به وي او د نیکانو نه به وي وبارکنا علیه موږ خیر او برکت اچولی په ابراهیم باندې وعلی اسحاق او په اسحاق هم ورسره برکت اچولی ومن ذریتهما د بچو د دواړو نه محسنون ځینې پکې نیکانو وظالم لنفسه مبین او بعضې پکې ظالم مبین لنفسه بعضې پکې ښکاره ظالمانو په خپل ځان باندې ولقد مننا علی موسی وهارون یقینا ولقد مننا یقینا احسان کړی موږ په موسی او په هارون باندې ونجیناهما وقومهما من الكرب العظیم او خلاص کړی موږ دواړو او د دوی قوم دغه مصیبت لوی نه چې فرعون ونصرناهم فكانوا هم الغالبین او امداد کړی موږ دوی نو په شو دوی چې کم دی میدان ګټونکي واتیناهم الکتاب المستبین او ورکړی دی دواړو ته موږ یو کتاب روشن وهدیناهم الصراط المستقیم او خو ورکړی موږ خو نه کړی و دواړو ته موږ د لارې برابرې وترکنا علیهم فی الاخرین پرېښی موږ پر دواړو پیغمبرانو باندې په وروستنو قومونو کې سلام علی موسی و هارون دا چې سلامت یادي په موسی او په هارون باندې انا کذالک نجزی المحسنین دقسې بدله ورکوو موږ نیکانو ته انهما یقینا دا موسی او هارون من عبادنا المؤمنین او د بندګانو مؤمنانو زموږ نه وان الیاس لمن المرسلین او یقینا الیاس علیه السلام هم د لېږلو شوو نه اس قال لقومه هغه وخت چې ویل خپل قوم ته الا تتقون تاسو نه بچ کوئ د شرک او د کفر نه اتدعون بالا رابلی تاسو بعل بوت لرا وتذرون احسن الخالقین او پرېږدئ تاسو هغه ډېر ښایسته پیدا کوونکی د پیدا کوونکو نه الله ربکم چې الله پروردګار ستاسو دی ورب آبائکم الاولین او رب د پلارانو مخکنو ستاسو دی فکذبوه د ټولو نسبت د درو کدتا فانهم لمحضرون نو پس یقینا دوی د حاضر دونکو نه دي دغه اور او جهنم ته الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص دوی نه اور نه بچ دي وترکنا علیه فی الاخرین پرېښود موږ په دې باندې په وروستنو خلکو کې سلام علی الیاسین سلام دی په الیاس علیه السلام باندې نو الیاسین معنا یعنی په الیاس علیه السلام او دغه په تابعدارو باندې او یا دا معنا ده چې علی آل یاسین په کورنۍ د یاسین باندې انا کذالک نجزی المحسنین دقسې بدله ورکوو موږ نیکانو ته انه من عباد المؤمنین یقینا ډېر بندګانو مؤمنانو زموږ نه وان لوطا لمن المرسلین یقینا لوط علیه السلام او د لېږلو شوو نه اذ نجیناه واهله اجمعین هغه وخت چې خلاص که موږ ده لره او کورنۍ د اجمعین ټول الا عجوزا فی الغابرین مگر بوډۍ په وروستو پاتې کېدونکو په عذاب کې ثم دمرنا الاخرین بیا هلاک کړه موږ نورو لره وانهم او یقینا دا تاسو یې قریشیانو لتمرون علیهم تیریږئ په دغه قرا د قوم لوط باندې مصبحین په وخت سبا کې وباللیل او کله د شپې په وخت کې په دغه ځای چې کله شام ته ځئ قافلې م روانې کړي نو د کله د سهار په ټیم کې په دغه ځای ورشئ او کله د ماښام په ټیم کې ورشئ افلا تعقلون دومره دا عقل کار نه هلی وان یونس لمن المرسلین یقینا یونس علیه السلام د لېږلو شوو نه اذا بقا الی الفلک کله چې لاړ شو هغه الی الفلک المشحون لاړ شو یعنی اصل کې د اباق معنا تختیدل دي خدا لفظ لږ داسې منګه چې پر خپله پښتو کې وایو نو موږ ته مناسب نه ښکاري که نه نو اذ ابقا الی الفلک کله چې لاړ شو هغه کښتۍ ډکې کړی شوې ته
پسانو چې کله کشتۍ کې کېناسته او کشتۍ یې غټو چپو ته ننوته نو اوس نه ځي نو مانډګي وویلې چې دا چل دی چې چېرته یو غلام دی د مولا نه تښتي او د کشتۍ کې دی دا کشتۍ ځکه نه ځي نو دی پاسېد لکه ځئ ما د الله د ایجاد نه بغیر قوم پرېښی او را روان شوی خلکو ویل نه د پیغمبرانو ښایسته شکلي ښایسته د هغې نه نور چمک کوي ویل نه نه ته نه خسڼی واچو 3 ځله خسڼی په دره ووته فساهما پس خسڼی واچو ټاس یې وکړه فکان من المدحضین او دی د پاتې کېدونکو نه په ټاس کې مدحضین معنا دا ده فالتقمه الحوت نو بس دا ودرېد د کشتۍ په غاړه او سمندر ته یې ټوپ کړی الله یو مۍ ته وویل چې لاړ شه او دا یونس تیر کا خدا ستا رزق او خوراک نه دی صرف سو وخت به ستا پرې خېټ کی ستا خېټه کې به فالتقمه الحوت تیر که د لره مۍ ژوندی یې تیر که وهو ملیم او دی ډک د غم نه فلولا انه کان من المسبحین که نه وه دا چې دا یونس او د تسبیح ویونکو نه د به مونځونه ډېر کول او د الله ذکر به ډېر کو که دا نه وی دی د پخوا نه داسې نو للبث فی فدنه درنګ به یې تېر کړی او په خېټه د مۍ کې الی یوم یبعثون هغه ورځې پورې چې دوباره خلک را پورته کېږي فنبذناهما پس وغورځو موږ د لره بالعراء پاغه هموار منې پاغه ډاګ ځمکه باندې عرا ډاګ ځمکې ته وایي چې نه پې ونی او نه پې غنی او هو سقیم او دی بیمار دا پوټه کې رسې کچه شوی و وانبتنا علیه شجرة من یقطین را زرغونه کړه موږ په د باندې ونه د کدو د کدو ونه پې الله تعالی وایي موږ را زرغونه کړه نو یو د کدو دا ونه داسې رات و رات غټېږي که تاسو ورته کتلي تاسو زمیندار خلک یې چې مست ځمکه یو کدو پکې وکاري دی رسې ورځې ورځې ټوپونه وایي او د کدو د پاڼو لا وایي مچ هم نه راځي او د بدن کچه شوی او د لپاره ډېر ضرورت و د دې وجې نه کدو به پیغمبر خدا ډېر زیات خوښ و ویل دا زما د رور ونه ده دا د یونس علیه السلام ونه ده او چېرته نبي علیه السلام په کاسه کې ګوتې نه دي والي یو طرف بل طرف ته او چې کله به پکې د کدو ډکرې وي نو پای پسې به یې ګوتې دا کولې دا یې ډېر زیات خوښ و او اسی طبي لحاظ سره په کدو کې ډېر لوی فایدې دي وارسلناه الی 100,000 نو یزیدون ولیږلو موږ یونس علیه السلام ته په 100,000 او یزیدون یا د 100,000 د بره یعنی څه د بره 100,000 خلکو ته موږ دی دوباره ولیږو فآمنوا ټولو ایمان راوړو په متعناهم الی حین پس پیدا ورکړه موږ دوی له هغه زمانې مقررې پورې فاستفتهم تپوسو کړی دی مشرکانو نه لربک البنات ولهم البنون ای شرمېدلو ستاسو د رب دپاره لوڼې دي او ستا دپاره زامن دي ناشنا خبره کوئ ام خلقنا الملائکة اناسا کنا پیدا کړي فرشتې موږ زنانه وهم شاهدون او دوی هلته حاضره چې کله موږ فرشتې پیدا کړي دوی راته ولاړو چې موږ جینکۍ پیدا کړي او ښځې پیدا کړي دي الا خبردار انهم یقینا دا مشرکان من افکهم د وجه د دروغ دوی نه لیقولون خامخا وایي ولد الله الله بچي زیږولی دي مشرکان وایي الملائکة بنات الله عیسیان وایي عیسی ابن الله او یهود وایي عزیر ابن الله وانهم لکاذبون او یقینا دوی خامخا دروغ وایي اصطفى البنات على البنین آیا غوره کړي الله لونو له په زامنو باندې ما لکم کیف تحکمون څه شوي په تاسو څنګه فیصلې کوئ افلا تذکرون آیا دونه په نصیحت نه قبلوئ ام لکم سلطان مبین که نه ستاسو دپاره یو حجت ظاهر دی فاتو بکتابکم پس راوتلو کوئ په خپل کتاب باندې ان کنتم صادقین تاسو سره کتاب یې او پای کې دا لیکي راشئ پیش کوئ وجعلوا بینه وبین الجنة نسبا ګرځئ دوی په منځ د الله او په منځ د پیریانو کې نسبدارۍ لره دوی به ویلي چې دا فرشتې د الله لوڼې چې چا به ورته ویلي چې لوڼه خدا چا کېږي چې ښځې نو ویل په سروات الجن کې
دا لوی لوی سرداران د پیریانو کې ځان له واده الله کړی دی دا به ویلې ولقد علمت الجنه او حال داري چې پويږي پیریان چې انهم لمحضرون یقینا دوی حاضر دي کې جهنم ته سبحان الله عما يصفون پاکی دا الله لرداغنا چې مشرکان بیانوي الا عباد الله المخلصین مگر بندگان دا الله خالص کړی شوی فإنهم وما تعبدون من دون وما فإنكم يقينا تاسو هغه تاسو عبادت کوي ما انتم عليه بفاتنين نه تاسو دا الله نه اخلاصي دون کی چې دا الله نه بګینو تخته او خلاص بشیتنا الا من هو سوال الجحیم مگر هغه څوک چې دنا نه فإنكم يقينا تاسو وما تعبدون هغه تاسو عبادت کوي ما انتم عليه نه تاسو پر الله باندې څوک بما به پاتینینا په فتنه کې چول کې یعنی تاسو څوک په الله گمراه کولې نه شي چې الله رب العزت په باره کې تاسو خبرې کوي او گمراه شي دا نه شي کولې ها الا من مگر به گمراه کیږي هو سوال الجحیم چا دنه کې دن کې جهنم تا وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين وإنا لنحن وي جبريل عليه السلام ته حدیث کې راځي او د پیغمبر خدا ویلي چې جبريل زما استاد ملاقات ډېر شوق ډېر راځه کنه ناغه ورته وی وما منا نشتا یو تن زمنګر پرشتونه الا له مقام معلوم مگر داغه د عبادت لپاره او د ډیوټي لپاره یو معلوم ځای دی وإنا لنحن الصافون یقینا منګه سپونه سوادون کیو د الله په خدمت کې وإنا لنحن المسبحون او یقینا منګه د الله پاکي بیانو وإن كانوا اگر چې دا کفار ليقولون مشرکان وای لو دا دی عرادی قریش بویلی لو ان عندنا ذکر من الاولین کوي زمنګ سرا سیاده شو کتاب در مخکنو خلقو لکه یهود و نصارا او سره چې الهی کتاب دی نو لکنا عباد الله المخلصین نو به منګه بندگان د الله خالص فکفروا به پس کو پریو کو پدې قرآن باندې پسو په عالمون زرد چې وپوشي ولقد سبقت کلمتنا لعباد المرسلین یقینا وړاندې شوی د کلمه زمونږه د پاره د بندګانو لګلو شو زمونږه انهم یقینا دا زمونږ بندګان پیغمبران لهم المنصورون هم د دوی امداد وکې دی شي و ان جندنا لهم الغالبون او یقینا لا فوج زما چې دی هم دا به غالبي فتول عنه پس ما مخواړه ور دوینا حتی حين یو زمانه پورې وابصر ګورا دا انتظار کور دوی پسو په افسرون زر دوی وم ګوري او په عذاب نه استعجلون اي په عذاب زمونږ باندې تلوار کوي د مشرکان په ځان نزل بساحتهم کله چې نازل شي د عذاب په ډاګر دوی باندې ډاګه د کور غمخه اتساحوي فساء صباح المنذرين س ناکار دے سبا دے روشو وتولى عنهم مخواړه ودینا حتی حين یو زمانی پوری وابصر ګورا پسوپا یبصرون زردا چې دوی بموینی فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك پاکیدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون پاکیدا رب ستالرا چې رب د عزت او د غلبې او د زور ورتیا دی عما يصفون د هغه کومونه چې مشرکان بیانوي وسلام علی المرسلین او سلام دی پرې ګلو شو پیغمبرانو او والحمد لله رب العالمین او صفات د لویی او صفات کمالیه دا ثابت دی مستحق الله دے خاص دی پا اللہ رب العالمین پوری واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بس رقم ہو رہی دیکھا نا وقت ہے